السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو نن کوم ټاپک د نظری اسانه طریقه چې نظره په کوم الفاظو کې چې سړی نظره زده کوي د هغې لپاره بیسک یو څو شیونه دي چې هغه سړی زده کړي نو نظره یې خود به خود زده کړي. نن په دا ویډیو کې زه تاسو ته تقریبا صرف سرنامه ښایم، هغې نه بعد به یو تفصیل کوم او دې تفصیل نه بعد به تاسو لږ محنت تبدیلی کې یا په خپل مرحل کې یوه ګنټه د فورې د محنت نه بعد انشاءالله العزیز په هفته کې په میاشت کې نه تاسو نظره خوان سره د تجوید دی انشاءالله العزیز د ویډیوګانو درس راکړئ. او بله مهمه خبره ده چې د خپلو ملګرو سره شیر کوئ، ځکه چې اسلامي شی شیر کولو سره د تاسو چې څومره خلک ګوري یا څومره خلک په عمل کې هغې سره تاسو پوره په عمل کې شریک، ځکه چې د الله پاک چې کوم دی دا دین دی او دا دین مونږ تاسو یو بل ته رسول غواړو چې میډیا په ذریعې سره څه تبلیغ حضرات دي، څه علماء کرام دي، څه مدارس دي، مختلفو شعبو باندې کار کولو ته دین خدمات کول په کور د دین مخکې او مترسول. اوس هغه ملګري چې کوم ملګري هغه وي چې موږ ته نظره ډېر مشکله زده کېږي، نو دې دپاره نن موږ دغه کورس چې کوم د نظرې دپاره دی د هغه دی د نرو دپاره دی انشاءالله العزیز. بیا موږ یوه بله طریقه اخذ کوو چې هغه دپاره د ښځو دپاره میس کېدی شي چې هغه یې چې کوم د خویندې دي ورونه دي هغه په اسانه طریقې سره نظره زده کړي. د ټول نه اول په قرآن شریف کې د 8 خبرې بیسک ضروري دي. په دا کې تقریبا دا کې چې کوم د شپې خبرې داسې ضروري دي چې سړی دا شپې خبرې زده کړي او په دا باندې خوري وکړي، محنت وکړي، نو دا خود به خود چې کوم دی دته به نظره زده کېږي چې په دا شپږو خبرو باندې دی خوري وکړي، محنت وکړي، هغه به چې کوم دی خود به خود په نظره کې تکړه کېږي، محنت به کوي، لږ محنت کولو سره به ته نظره ټیکېږي. د ټول نه اول دی حروف مفردات. حروف مفردات څه ته وي؟ د مونږ ورته اردو حروف وایي، اردو کې ورته حروف وایي. حروف څه ته وي؟ د الف نه ونیسه تر یا پورې چې کوم حروف دي دغو حروفو ته مفردات لفظ استعمالیږي، دغو ته مفردات. او مونږ اردو حروفو کې اردو کې ورته حروف وایي او دا رقم حروف ورته. ټیک شوله؟ دې سره مهمه خبره یوه بله ده چې د هر یو دې بیا انشاءالله زه مختصر یوه ویډیو پرې جوړوم، په دا خپله ویډیو په دا خپله په ټولو باندې یوه ویډیو انشاءالله. د دې نه بعد تاسو په خپله نظره قرآن مجید په خپله په نظره سره یایي. نو مفردات، حروف مفردات، حروف د حرف جمع. حرف څه ته وي؟ حرف یو لفظ دی، موږ ورته پښتو کې یو ټکی یې، لکه الف یو حرف دی، با چې کوم دی بل حرف دی، تا بل حرف دی. دا ټول چې رو جمع کې د الف نه تر یې پورې د 29 حروفو ته دته مفردات لفظ دی. دا ډېر انتهایی ضروري دی چې کله ته حروف پېژنګلو نیز ده او مفرداتو پېژنګلو نیز ده، نو په نظره کې او په ترجمه او په حفظ کې د ټول نه مشکل لفظ ده. که چېرې موږ تاسو د مفردات وپېژندل او دا هم صحیح طریقې سره یاد کړل، نو د قرآن شریف اوله حصه چې کوم ده موږ زده کړله انشاءالله. دې بیا زه پوره تفصیل بیانوم چې دوی کوم حالتونه دي، په کوم طرف روسي، په کوم لفظونو کې موږ پېژنو، څنګه به پېژنو چې دا الف ته دا بادو دا کوم حرف کوم حرف. دویم مرکبات. دا دومره اهم څه نه ده چې کله تاسو مفرداتو پېژنئ دې سره خود به خود مرکبات هم پېژندای شو. مرکبات څه ته وي؟ د مفرد چې رو جمع کړی شي یو نه زیاتو ته دته مرکبات دي. لکه موږ پښتو کې ورته اردو کې ورته حروف وي چې کله ډېر حروف چې سره رو جمع شي دې نه لفظ جوړ شي، نو دا لفظ ته مرکبات لفظ استعمالیږي د قاعدې په لغت کې. نو مرکبات بیا خپل 3 اقسام لري. داسې اقسام لري چې اول نمبر وي تاسو دې بیا 3 حالتونه دي. اول حال، دویم حال
او بیا دریم حال. دا درې حالتونه به انشاءالله په مخکې ویډیو کې بیا تاسو ته زه ښایم چې د حروفو کوم درې حالتونه. دریم نمبر ضروري خبره هغه مرکبات دي، خو دا هم دومره ضروري نه دي چې کله د مرکباتو پېژندل حروف مقطعات د خپله حروف مقطعات څه ته وي؟ هغه حروف چې د صورتونو په اول سر کې راځي او هغه حروف چې کوم دی تقریبا د الف لام میم دغه مدونه چې وي د الف لام میم صاد قاف ها یا عین صاد دغه حروف ته حروف مقطعات. دا هم لفظ دا هم اسوان د ایسی ایلیزي چې کله د مرکباتو پېژندل دا به خود پېژندل صرف مرکباتو دغو کې بیا یو فرق دی هغه درته مخکې ښایي. مین سبکونه چې کوم دی دا دی حرکات. مین سبق د نوزیری د پورا مین سبق حرکات دی اور نمبر 1 مفردات. دا حرکات څه ته وي؟ زبر، زیر اور پیش دغو ته حرکات چې دا دې وپېژندل او ورسره د مفرداتو پېژندل. نو دا و دا چې دې وپېژندل د قرآن مجید تقریبا ایتو درېیمه حصه کور کړه، مطلب 3 حصې د قرآن شریف په خپله زده کړلو په کلي کې اندر. دا به بیا څنګه روسي په کومه طریقه به جوړېږي انشاءالله مزید بیا مخکې صرف یې نن پېژنګلو کو چې کوم شیونه ضروري دي د نوزیرې دپاره چې دا شیونه زده کړي. هغې نه بعد تنوین دی. تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. دا ډېر ضروري دی. مفردات حرکات دا انتهایی ضروري دی. حرکات یو زبر یو زیر یو پیش ته. تنوین 2 زبر 2 پیش و 2 دغو ته چې کوم دی تنوین وي او دان د قرآن مجید یوه اهمه حصه ده چې موږ تاسې زده کوو. د دې نه باسوا بیا کړي حرکات ورته دا دومره مهمه خبره نه ده. دا بیا تاسو د حرکاتو سره په خپله زده کېږي، صرف وړوکی فرق دی. کړي حرکات څه ته وي چې کړه کړه زبر کړي زیر او الټا پیش دغو ته چې کوم دی کړي حرکات. موږ ورته پښتو کې کړه زبر کړي زیر الټا پیش. دا هم دومره مهمه خبره نه ده. دې نه ما سوا دا دعا هم ډېر ضروري دي. دې ته سکون هم وي او جزم هم. دا څه ته وي؟ موږ پښتو کې ورته غړوندی یا کم تړل کوي دښته غړوندی پښتو کې وي اور په دې زبان کې ورته سکون مطلب حرکات نه ورکول مخکې چې کم سکون خاموشي اختیار او جزم هم ورکوي. دا به انشاءالله په مختصر 10 الفاظو کې تاسو ته ښایم چې تاسو په اسانه پرې پوه شولی او بیا قرآن شریف کې زده کړې اسانه دی. د دې نه ما سوا تجدید چې مونږ تجدید ته وایو دا ډبلې غوندې کې چې کوم راغلی وي ډبل حرکات ورکوي نو دې ته مونږ تجدید دي. نو تاسو ته پته ولګېده چې دلته تاسو د نوزیرې دپاره مهمه خبرې کمې شو. نمبر 1 مفردات و مفردات سره او مرکبات already په خپله او مقطعات دا په خپله د 3 سبقونه دا ایزلی زده کېږي. او دویم نمبر ضروري خبره هغه چې کوم دی حرکات دی. چې کله هم حرکاتو پېژندل د قرآن مجید دویمه حصه تاسو کور کړله په ایزلی باندې بیا تاسې کولی شئ. دریم نمبر هغه د تنوین. درېیمه حصه د قرآن مجید هغه تنوین دی. او څلورم نمبر هغه جزم یا سکون. دا د څلورمه حصه. او پنځم نمبر هغه تجدید. دا هغه پنځه خبرې
چې تاسو زده کړلې او په صحیح طریقه چې کم تر کم زه ته وښایم ان شاء الله العزیز په ګارنټي سره په 500 ورځو کې د نظریې ختم به تاسو په خپل کور کې کولی شئ سارا پسې مدرسې ته تګ سارا چې کوم دی پسې نورو ځایونو ته تګ بلکل نشته خو د ټول ناوله خبره مهمه لږ محنت کول او شوق لرل چې چا شوق وي او د قرآن مجید زده کوي دا محترمو په موږ تاسو باندې فرض دی د دې دپاره موږ دا محنت دا کوشش وکړلو چې تاسو ته زه هغه بیسک شیونه وښایم چې هغه تاسو مخکې نظره کې به کور وشي او په اسونه سره په الفاظو سره چې کوم دی د قرآن شریف ختمونه وکړئ تقریبا مو ته خلک یې چې موږ کې 4 کوله 5 کوله 6 کوله وشول چې مو نظره نه وویل د دغې وجې نه دا بیسک شیونه چې کوم دي دا که چا زده کړلو په دې باندې خوري وکړله یقینا دغه شیونه د غونډ قرآن مجید د نظرې دپاره په دغه نه ما سوا بل شی پکې نشته دا وته خبرې چې کومې دا غونډ قرآن شریف دی او په دا باندې ځون پوهول پکار دي چې دا مخکې شي وروسته شي او سره کم راتلی شي او موږ یې سره کامیاب نو دغې ټول نه ویډیو نه بعد تاسو ډېره مننه د وچ ټایم د پوره کېدو د تمام چې اسلامي نشریات ګورئ همدا رقم چې تاسو چې کوم دی دا مسایل ګورئ د دې دپاره اسلامي بیانات چینل دی دا کې تاسو ګرځېدای شو خپله مسله هم پکې اخذ کولی شو او خپل بیان ضروري خبرې چې کومې دي هغه به تاسو ته دلته میلویږي دا زموږ سبق نمبر 1 انشاءالله د بلې ویډیو دپاره د تاسو نه غوړو اجازت خو د ټول نه بهتره خبره دا ویډیو مخکې سره شیر کوئ د تاسو د وجې نه یو ملګری قرآن مجید ختم وکړي قیامت په ورځ به هغې سره تو پوره شي